کېدلو او حلالو ترغیب ورکولو ورته اور چا چې دې په مطابق زندگی تیرا کا اللہ ورته دنیا او آخرت جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو اور سر کاٹنا علی کا ممکن ہی نہیں تھا قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو اور قیامت تک روان چې څومره انسانان دي عقیدو ته مو کوله د قرآن په ذریعہ چې دا خلک دې د وجې ما دیو د کامیابۍ سرټیفیکیټ جاری کړ چې دې د نسبت چې سره زما کلام سره چې سره زما کلام سره اور دغه سرټیفیکیټ دې سي جاری کو چې الله رب العزت فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه زد دین راضی او دا زمانه ده زد دین راضی او دا زمانه ده نو دا قرآن چې کوم دې دا تاثیر والا کلام دی الله په چیلنج ورکړي په قرآن کې خلکو ته ویلي چې راشي تاسو د دې کلام پرنګي کلام راوړئ د دې کتاب پرنګي کتاب را پیدا کړئ ودعوا شهداءکم او تاسو چې غونډې دنیا ته چیلنج دی ځان سره سیاستدانان ملاو کړئ ځان سره وزرا ملاو کړئ ځان سره د ملکونو بادشاہان ملاو کړئ جنات او انس هر څه ملاو کړئ د دې پرنګي کلام تاسو نشئ راوستلی نشئ پیدا کولی رب چیلنج ورکړی او حقیقت هم دی تو حضور صلی الله علیه وسلم دور روانه تر اوسه پورې دا چیلنج چا هم نه دی قبول کړی او دې په مقابله کې اوسه پورې هیچا کلام نه دی پیش کړی هر سړی قاصر شو او کو چې تهرام وړي نو دا تاثیر په دغه ځای راوړي کم تاثیر چې په دې قرآن کې موجود دی هغه تاثیر په بل کلام کې پیدا کېدلی شي نشي پیدا کېدلی دا د عظمت ذریعہ ده د نجات ذریعہ ده د مغفرت ذریعہ ده د رحمت ذریعہ ده د شفقت ذریعہ ده د محبت ذریعہ ده د نجات ذریعہ ده د رحمت ذریعہ ده د رزق ذریعہ ده د بلندۍ ذریعہ ده د شفقت ذریعہ ده د جهنم نه بچ کېدلو ذریعہ ده او جنت ته تک ذریعہ ده سبحان الله نو بل دا تاثیر به څوک پیدا کوي دا تاثیر به څوک پیدا کوي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله کافرانو قید کړ سلویخ ورځې په خپل کور کې بند کړ او په هغه باندې هر قسم پابندي ولګوله چې نه به اوبه څښي نه به خوراک څښاک هر شی پې باندې نو وخت تېرېدل تپوس کولو والا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړ چې عثمان ته چې تکیه کې سکے او چې وکړه کې سکے تا باندې هر شی باندې نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه تکیه کې کوم نو قرآن مې نو چې وکړه کې کوم مسکو نو هغه خلکو د چا چې نسبت قرآن سره مضبوطو دې په قرآن په ذریعہ به خپل څنګه ختموله نرم داسې کېدلی شي چې موږ چې د قرآن په مطابق خپله زندګي جوړه کړو او څنګه د دې ویلو حق دی هغه رنګې حق ادا کړو او که چېرته موږ د دې په مطابق زندګي نه تېروو ژوند نه تېروو نو دا قرآن به صرف رټه رټایه راپورې وایستو نه به د دې اثر موږ ته پرې بابا ضرور ملاویږي قرآن کې داسې الفاظ هم شته دی چې دوی واوري چې موږ یې واورو تر پښو ته لاندې ځمکه وتښتي حقیقت دی د قیامت منظر تاسو وګورئ الله پاک وایي وفتحت السماء فكانت ابوابا دا اسمان پر قیامت پر ورځ دروازې کو وبې شو وسيرت الجبال فكانت سرابا دا غرونه چې کوم تاسو تکاري دا بس زره زره کړ نو چې چا د دې معنی او مفهوم معلوم داغه د لاندې د خپل د لاندې وزمه تختی کړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او صحابه باندې نه ویلي چې یا الله کاش چې تاسو یو کانه پیدا کړې کاش چې زتا یو د بوټي پاڼه پیدا کړې کاش چې زتا یو واخه پیدا کړې زتا انسان نه پیدا کړې دې د وجنه چې د خپل انسانيت نه نفرت دې د وجنه ویلي چې یا تا قیامت منزل دا اخرت منزل دا اخرت او جنت او جهنم دا خو نه برداشت کیږي د قرآن معنا او مفهوم باندې خپل
قرآن په لفظ پوهېدل د ایرې توجه د الله د خوب توجه باندې د الفاظ ادا کوو چې کاش یا الله تا چې د بوټي پاڼه پیدا کړې وې تا چې د خپل اوبه پیدا کړې وې چې د کاڼې دې پیدا کړې وې خو انسان دې نه پیدا کړی زما ورونو دا قرآن ډېر عظیم کتاب دی او د رب کلام دی دې سره خپله نسبت خپله رشته داسې مضبوطول پکار دي لکه چې څنګه صحابه کرام مضبوط کړي او دغه رنګې څلور خلفای راشدین راغلي څلور خلفای راشدین چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات نه پس خلافت هغې ته وظیفه شوې او هغې ته د اسلام جنډه او اسلام سربلندي په دنیا کې فرقه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دین خور شو او د هغې نه ډېر چې کوم دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا دین نور هم ډېر خور شو باید اسلام پوره کامل ته ورسېده او دغه رنګې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا دین چې کوم دی دومره خور شو چې 44 کال پوره کامل ته راورسېده او بیا حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دور راځي نن دویشتمه روزه ده په یویشتمه روزه پرونۍ روزې باندې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ ده حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ ده او د دې روزه ورسمه روزه باندې عبدالرحمن بن ملجم هغه چې کوم دی حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په موږ په دوران کې د سار موږ دیمو کوفہ کی مسجد میں صبح کی نماز کے دوران انہوں نے حملہ کیا جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تلوار کے ذریعے سلوی خوزی آگا تلوار آگا تیار کرے اور وقیمانی دزارو قسم زاری ورخ جولی چی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمان دی تلوار دزور لبت شروع کم از کم دی زارو پزور ومن شروع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ مسجد ترا گیا اور دا عبدالرحمن ابن ملجم چې کوم دی دا اوده پروت نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راپاسو پاسېږه لمونځ کې لمونځ وکړه حضرت علی ته خو پته نه وه هغه چې راپاسېږه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمونځ نه مخکې شو دلته یو جمله ده حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نه خوښوه چې زما دشمن زما مرګ کوونکی چې هغه بې مونځه پاتې شي نو ما سره محبت کول والا هغه به څنګه خوښوي چې دا مونځ نه کوي دا بېنماز دی داسې کېدلی شي نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ سره چې څوک محبت کوي نو پکار دا دی چې موږ 15 وخته لمونځ کوو 15 وخته لمونځ کوو ولې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خپل دشمن راپاڅوه د خوبه چې پاسېږه لمونځ کوي نو هغه سره محبت کول والا نو هغه څنګه حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خوښولی شي چې هغه محبت کول والا لمونځ نه کوي نه شي خوښولی نو چې کله یې راپاڅوه او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په سجدې لاړې کوفه مسجد کې اخرنی لمونځ پهلنۍ سجده څنګه چې کوشو نو دې زندیق ابن ملجم ده چې کوم دی راپاڅېده او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په سر باندې حمله وکړه او هغه زخمي شو چې زخمي شو نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه کامیاب شم څه شوم زه کامیاب شم زه الله کامیاب کړم د رب قسم دې چې زه الله کامیاب زما دوستانو د دې نه مخکې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما په باندې کې به دوه ګروپونه داسې چې دواړه به ګمراهي او دواړه به جهنم ته ځي یو خارجي دي یو رافضي دي یو خارجي دي یو رافضي خارجي څه ته وایي چې شاه د اهل بیت او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ له به نفرت کوي څه به کوي نفرت به کوي او دا قتل منصوبه چې کوم دا خارجي جوړ کړي او رافضي هغې ته وایي چې څوک چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په محبت کې دومره غلو اختیار کی چې حضرت علی ته خدای درجه ورکړي او هغه دا تمه ساتي چې دا مشکل کشا دی حاجت روا دی اور خدا دی الله دی څنګه چې وایي دا پګری یا علی مدد په چا نه وړو دا الله نه وړو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خپل انسان دی او د نبی نه کم دی اهل بیت ضرور دی او د نبی نه
کم دے کرے ایک سشکشا نشتا کرا زمن نبی جی کم دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر افضل الانبیاء افضل الانبیاء اللہ پر بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ دعا کرتی ہیں اور زندہ دل کے ساتھ دعا کرنی ہے غفلت میں بیٹھ کر دعا نہیں کرتی اور یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے رمضان المبارک کا رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں بھی آج داغ رات ہے تو یہ داغ راتوں کے بارے میں آپ اللہ سنتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے ليلة القدر بھی اسی میں ہے قرآن کی قدر کے ذکر ہے اس کا اور بہت عظمت والی وہ رات ہے ممکن ہے کہ وہ 23ویں کی شادی ہو ضروری نہیں ہے ہم نے ایک بات سے بٹھا دیا ہے 27ویں کی شادی ہے وہ ليلة القدر کی ہے تو میں آخری عشرے میں تعین کسی رات کا آخری عشرے کے 4 راتوں میں ایک رات ہے اور آج 7 راتوں سے ایک رات ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں ممکن ہے کہ آج کی رات کو اور یہ ہمارا مانگنا کہ اللہ کے سامنے آجزی یہ گر گڑانا ممکن اللہ کو یہ منظور ہو اور ہمارے دعائیں قبول ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ حافظ ذاکر اللہ صاحب جہاں تک انہوں نے قرآن مجید سنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن حضرات نے سنا ہے ان کا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ بہت عظمت کی بات ہے بڑی بڑی قربانی کی بات ہے پورا قرآن لیکن قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن ہر گھر میں پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے کہ جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس اعتبار سے میں اس پورے گھرانے کو اور اس بچے کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بہت مبارک فرمائے اور خصوصاً اس بچے کے دادا محترم حاجی غلامان صاحب انتہائی زیادہ جو محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی بارگاہ میں سننا قبول فرمائے گا اور اللہ مبارک فرمائے دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام